زه یو دوه اهم ایشوز دي په هغې باندې لږ خبرې کوم او بیا به نور دغه کومه. یو که تاسو کتلي نو پرون په پیښور کې د تحریک انصاف هغه حکومت چې چا وی چې د مدینې ریاست بنیاد دی کړو او چې چا دا دعوې لرلې چې تعلیم کې مونږ ایمرجنسي دغه کړی او زموږ ټوله توجه تعلیم ته ده. هغوی د پېښور یونیورسټۍ، د اګریکلچر یونیورسټۍ، د انجینیرینګ یونیورسټۍ مکمل څومره چې سټاف دی د هغوی تنخواګانې 50% کم کړي او پنشن یې موله 50% کم کړي، نور مرات یې موله کم کړل. که په دې ګرانۍ په دور کې تنخواه زیاتولی نه شي نو کم از کم کمول خو یې نه وي پکار. او د هغې دغه لپاره چې کله استادان او د هغې یونیورسټو کم چې ملازمین دي هغه راووتل نو د اسمبلۍ مخامخ یې ګرفتارۍ پکې وکړې او لاټhiچارج یې وکړ. مونږ د دې مذمت هم کوو او مونږ دا ګڼو چې دا بې صوبایي حکومت مکمل د دې ناکامي ده او دې نه دا پته لګي چې دوی زمونږ د صوبې مستقبل نښه کول غواړي. دوی تش بیانونو حد پورې چې دی هغه خبرې کوي، نور عمل کې د صوبې مسایل نه حل کول غواړي. چې یو صوبه چې د هغې کې تعلیم طرف ته توجه ورنه کړی شي نو د هغې نه به مونږ څنګه دا تمه لرو چې دا صوبه به ترقي وکړي. بیا دغه شانتې د یو څو ورځې مخکې تاسو به د سند حکومت طرفه یو بیان کتلي چې هغوی وویل چې مونږ ته د خپل د 1991 چې کوم د اوبو معاهده شوې وه د هغې مطابق مونږ ته خپل حصه د اوبو نه میلاویږي او دا دې دوباره د سر کېدی شي. سند حکومت خو دا دغه کوي چې اوس ورته دا نه میلاویږي. مونږ دا مطالبه کوو چې کله نه چې دا اکارډ شوی دی هغې نه زموږ صوبې ته خپل د حق اوبه پوره نه دي میلاو شوي او زمونږ اوبه چې دي هغه نورې صوبو استعمال کړي دي. د هغې وخت کې دا معاهده شوې وه چې بی که یو صوبې اوبه بل صوبه استعمالوي نو هغې به ورته هغوی پیسې ورکوي. دا په اربونو روپو کې دغه جوړېږي. نن تقریبا 4.5 کاله مخکې زه چې کله د اپاشۍ وزیر وم ما دا کیس اوچت کړو او مونږ دغه کړو نو هغه وخت کې چې مونږ حساب لګولی و نو دا تقریبا 200 اربه روپۍ زمونږ د نورو صوبو ته جوړېدې. اوس به دا هغې کې نور هم اضافه شوي. بیا هغې وخت سره دا یو معاهده هم شوې وه، دا یو خبر شوې وه چې مونږ به هرې صوبې له مرکز د رړخه دا یو دغه شو چې هرې صوبې له به مونږ یو داسې منصوبه ورکوو چې هغوی خپل نظام چې دی هغه بهتر کړي چې د خپل حصې اوبه چې دي هغه استعمالولی شي. پنجاب ته په هغې کې سکیم میلو شو، سند ته په هغې کې سکیم میلو شو، بلوچستان ته هغه سکیم میلو شو، زمونږ صوبې ته میلو نه شو. تېر حکومت کې ما دا خبره اوچته کړه او په هغه وخت سره اسحاقدار وزیر خزانه و هغه سره ما دغه وکړو چې بی مونږ دا 200 اربه درنه نه غواړو، مونږ له تاسو دې په دغه کې چشمه کوم رایټ بینک دغه سیستم دی دا مونږ له تاسو راکړئ. د هغه څه تقریبا 120-130 ارب روپو هغې وخت کې سکیم جوړېدو. هغه وخت کې هغوی مونږ سره ومنله چې مونږ بلکل دا دغه کوو او هغه په PSDP کې آرام وستلی شو. د تېر بجټ کې موجوده وزیر اعظم صاحب او د صوبایي حکومت د غفلت او نااهلۍ د وجې نه هغه منصوبه د PSDP نه هم ډراپ کړې شوه او په هغې باندې هېڅ قسمه عمل ونه شو. مونږ دا دغه کوو چې سند خو اوس چغې وایي او اوس دا وایي چې یاره مونږ
ته خپل حق نه ملو شوی مونږ ته خو چې کله نه دا معاهده شوې ده حق نه ملو شوی اول به مونږ له خپل حق راکوي د هغې نه پسته به د نورو معاهدې او دې لپاره دا چونکې زمونږ یو زرعي صوبه ده دې کې زیاتره خلکو تعلق زراعتو سره دی او په هغې کې د اوبو اهمیت چې دی هغه زما خیال هر چا ته معلوم دی نو د هغې لپاره دا مونږ دا ګڼو چې دا زمونږ د صوبې لپاره د مرګ د ژوند خبره ده نو دې لپاره چې هر قسمه احتجاج کولی هر قسمه आवाज اوچتولی مونږ به आवाज اوچتو او دا مسله چې دا مونږ هیڅ صورت کې داسې دغه ته نه پرېږدو عزتمندو بل رسم تاسو د مشر خبرې مو اورېدلې وې دا حکومت که وګورئ نو لومړنۍ ورځ نه فیل روان مونږ خو لومړنۍ ورځ نه ویلو چې سلیکټډ حکومت مسایل نشي حل کولی او اوس هغه ثابته شو را روان بجټ دی کې زمونږ دا دغه دی چې نور به هم په هغه باندې دي بوجه چې یو وزیر خزانه او حکومت دا ووایي چې د IMF په تجاویزو باندې به مونږ بجټ جوړو نو هغې نه تاسو به اندازه ولګوئ چې د هغې بجټ به بیا مونږ دا ګڼو چې دا حکومت مکمل طور باندې ناکامه شوې دی او دې لپاره دا ضرورت دی چې اوس سیاسي پارټۍ ځان فعال کړي خصوصا د قومي وطن پارټۍ اړخ ته د ټولو سترګې دي تاسو ته زما دا خواست دی چې تاسو راپاسئ تاسو فعال شئ او ما ته ګورې دوی خو د بلدیاتو د الیکشن خبرې کوي ما ته داسې ښکاري چې دا نومبر دسمبر کې ګورې جنرال الیکشن دی دغې لپاره پکار چې نن نه مونږ تیاری شروع کړو او انشاءالله چې ستاسو دا نن کوم جذبات واورېدل نن د ملګرو چې کوم خبرې واورېدې تجاویز واورېدل اخلاص مې چې کوم وکتلو نو زما دا یقین دی چې دغه شان تاسو کار شروع کړو انشاءالله دا ضلع 400 چې دا به مکمل داسې شي چې دې کې دویمه خبره نه وي او هر ځای نه به دغه اواز وي زه